الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د نیکانو بندګانو ذکر وکړ چې الله کوم نیکان خلق دي. اوس الله رب العزت چې کوم کسان نیکي وکړي او کلمه د توحید یعنی د لا اله الا الله کلمه ووایي او د دغه لاندې زندګي تېروي او د بدو نه ځان بچ ساتي، نو الله رب العزت چې دې له څه ورکوي د هغې تذکره کوي، چې دې له څه ورکوي د هغې تذکره کوي. الله فرمایي وایي دا کوم چې نیکان خلک دي وجزاهم بدل دوی بما په سبب د هغې صبرو چې صبر یې کړی دی جنتن نو سبا ورکولی شي بدل دوی بدل ورکولی شي دوی ته په سبب د هغې چې صبر یې کړی دی جنتن د جنت للسکون والاکل دپاره د سکون او د خوراک. هلکه کوم کس چې په دنیا کې صبر کړی دی نو صبر به معنا استقاموا علی التوحید، چې دو د توحید په عقیده باندې د لا اله الا الله په خبره باندې کلک پاتې شوی دی، الله دې توفیق راکړي. نو دغه بنده ته به جنتن په بدله کې جنت ورکولی شي للسکون والاکل دپاره د سکون چې د دې بدن ته آرام او سکون میلوشي، بل د خوراک څښاک دپاره به د جنت میلاویږي. الله دې رانصیب کړي. وحریرا او لللبس او دته به د ریحمو جامې میلاویږي د اچولو دپاره. نو اصل ریحم چې کوم وي دا یو څه بل څه نه، اصل ریحم چې وي دا کوم چې اجیو میلیونه جوړ وي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث دی یو لاس کې ریحم ونیسئ او دکه شانې چې دی سره ونیسئ وایي دا زما د امت په نارینهو باندې حرام دي او د زنانو دپاره جایز دي. نو دا په نارینهو باندې څه شي دي حرام دي او د زنانو دپاره جایز دي، خو په جنت کې به بیا د نارینه دپاره څه وي جایز وي، د جنتي لباس وي. الله وایي وجزاهم بدله به ورکولی شي دوی ته بما په سبب د هغې صبرو چې ټینګ پاتې شوي دي په توحید باندې جنتن جنت به ورکولی شي وحریرا او لباس د ریحمو. الله دې رانصیب کړي. الله وایي متکئینا دی به تکیه لګولي وي فیها په دې جنت کې علی الارائک په پالنګونو باندې. ارائک جمع د اریکه ده او اریکه هر هغه څیز ته ویلی شي چې ډډه یې لګولي، اصل معنی د کرسۍ هم راځي چې په کرسۍ کې د ډډه لګولي ښه په آرام او په سکون سره. نو الله رب العزت فرمایي چې د جنتي به په آرام او په سکون سره ډډه لګولي، ګویا د ده باندې څه غم نه وي، د ده باندې څه غم نه وي. الله دې پکې راولي. الله فرمایي متکئین ډډه به لګولي وي فیها په دې جنت کې علی الارائک بس کېږونو باندې په پالنګونو باندې. لا یرون چې دې به نه ویني فیها په دې جنت کې شمسا څه شي شمسا څه لره حرا څه لره ګرمۍ لره په دې جنت کې به دې ته ګرمي شمسا په معنا ګرمي په جنت کې به ګرمي نه ویني، یوه معنا یې دا ده یا نور به د سره نه وي ولا زمهریرا او نه به یخني وي. نو چې ګرمي نه وي نور هم نه وي یخني نه وي نو وي بس. نو بعضې علما دې تعبیر کوي چې نور سپوږمۍ به د سره نه وي. بعضې علما وي مفسرین چې نه نور سپوږمۍ به وي به خو د دې د ګرمایش هغه اثر به نه وي، د دې څه نه وي لکه ته چې سبق ته کښېنې او د آدابو خیال نه ساتې، سبق ته دې خیال نه وي نو سبق خو به وي خو د هغې د برکت نه به محرومه یې. نو دکه شان د انور خو به وي سپوږمۍ خو به وي خو هغه ګرمایش او تپش به نه وي. پوه شوې په خبره باندې؟ نو د دې وجې وایي
شمسا ولا زمهريرا نسبیا نو یو مفسر معنا کوي چې نبوي پدې کې څه شي پدې کې بنور او سپوږمۍ نه وي دا انور به نه وي او یخني به نه وي بل مفسر معنا کوي پدې کې به نه وي ګرمي او یخني دا ته مراد دي ودا یخني زمونږ د اتنا مراد هغه یخني بردن مدرن هغه یخني چې هغه سړي د نقصان ورکړي ضرر رسوونکي هغه باندې یعنی اعتدال والا موسم به نه بدا خرابوي او نه به چې دې ته نقصان نه رسي ها الله دې رانصیب بیا الله فرمایي ودانیتن علیهم رازولن کوي بدیو باندې راخته کوي بدیو باندې دا یو اصل کې ایک قربانی زید ویل شي اے نزدی بوی علیہم بدیو باندی زلالوها سوری ددغمیو ددغو دا سوری ببی رانزدی وی سوری ببی رانزدی وی وزللت اے نیو معنی دا وقربت او نزدی بوی دیولا او بلا معنی دا وسخرت او مسخر بوی دیولا بارے وی الیکٹرانک سسٹم بوی بولا الگه د بجلی ټک د بټن وواله پټک کې بل شو پکې روان شګر چې زمونږ د اسنه روانېږي خو تاسو ورته خیال نه کوئ نو د یا بټن نه وواله نو ډایرکټ چې دی نو مثال په طور بل شو اگر چې زمونږ دا چې دی نو د اصلي ورته دغه چارج والا ډېر کار نه کوي خو تاسو ورته خیال نه ساتئ ځکه رفلی کور دی نو خبره داسې ده یو کس چې دی نو هغه چاته ریمات دغه پټې کړي بامبې پټې کړي نو خاطه ورسره پرې خو دی او زه پوه شوم خدای پوه شوی دا خدای پوه دی چې کله راسره پیسې دې بیا ودا نو خبره دا چې الله رب العزت فرمایي ودانیه علیهم نزدې به ویډیو ته ظلالها سورې ددي وذللت قطوفها وسخرت او مسخر به وي قطوفها هغه څه شي هغه میوې د دې څومره میوې د دې مسخر وي هغه دې وایي سبحان الله نو دا غینا تاونه پیدا شو دی به وی چې دا اونه چې دا مرغه چې دا ما خوړلې بس هغه بعد د پاسې ته د باجت نه حدیث کې راځي کریم لاس وی نو بس هغه براشي او په بلېټ دی پرته دا کښه کدی ناس یو بدل راشي کدی ولاړی امي ورته راځو شي امر هغه ولا کښه راشي نو یعنی دا برته مسخر وي بس دې څنګه غواړي کښه بدل نصیب کی الله دې نصیب وذللت نزدی بوی دتا یا مسخر بوی قطوبها امیوی دتا بار دتا جنتو تزلیلا پس سرا پتابی کی دوسرا تابی بوی مکمل دتا ایدت چیتی سنگا واری اکشان بری بس تابی بوی ویضاف علیہم او گردش بکری بدباندی گرزی را گرزی چکر بلگوش بدیو باندی علیہم بدیو باندی بیانیتن پلوک دست سرا من فضواتن دسپینو سرا بدیو باندی بدسپینو لوگی جنیدہ چکر لگی مثال پتر اللہ درہ نصیب کی دا جنتیان ناس دی اللہ درہ نصیب کی نو دا سے بدسپینو دا لوگی دا بپیدا سے چکر لگئی خود دنیا سپین بنی دنیا کے بدا سے سپین را پیدا نه کې یا بلا ترقی او هغه پورې نه کړي د تک داسې سپین به وي چې باغې کې نن نصر راځي یا به پکې صفاح کړي الله خپل صفت بیان وای چاکار بلګوي بدیو باندې لوغي من فطوه تسبیننا واقواب او سشي جمع د کوب دا اقواب هغه د ویل شي لکه دا بلغمې پیاله چې د کمی پیاله یا د لوغي دا کونډه نه دی په توجه ساتي چې د کم لوغي یا د پیاله کونډه نه وي هغه ته کوب ویل شي نو الله رب العزت فرمایي هغه پیاله پیمانه د شراب دا به چګر لګي چې دا هغه په دا کونډه نه او بل د قران کې بیا راځي اباریخ هغه ته ویل شي ابریق هغه ته ویل شي چې دا هغه کونډه وي نو مطلب دا چې دواړه قسم لوغي په جنت کې موجود وي الله دې نصیب کړي الله وی واقوام او پیمانی بوی پیمانی بوی پیمانی د شراب بوی کانت مدا بوی قواریرا شفافی تکی سپینی قواریرا دات شفافی بوی من فطوة دسپینونا قدروها چې باندازه ورکول شي دیوتا تقدیرا چې باندازه کې ورکول شي دیوتا تقدیرا باندازه کول سره نو معنی څه شو چې لا یبقى فيه سور دا علماء به سور بس ورشي جوړې تا تاسو ناشنا پیمانه وي
چې ستا ګوډ اوبو ته زړه کېږي ګوډ شرابو ته دې زړه کېږي نو هغې کې به ګوډ پراته بس چې ته ګوډ وڅښې نو په هغې کې به ډوډه نه پاتې کېږي د جنت په خوراک کې چې ستا دوه ګوډو تړی کېږي نو حدیث کې راځي او دا آیات هم دا وایي چې په هغې کې به د دوه نه چې وړاندې دا ته به دوه ګوټه ملاوي ډوډه به پکې نه کېږي قدروها چې اندازه کړی شي په دیو دا تقدیره په اندازه کولو سره ویسقون وسکولی به شي په دیو باندې فیا په دې جنت کې کاسر پیمانه های د شرابو هغه پیمانې د شرابو کانه چې وي به مزاجها خل د دې سره ملاوټ د دې سره زنجبیل د زنجبیلو نو زنجبیل سونډ یعنی ادرک ته ویل شي ادرک ته زنجبیل ویل شي مولانا شیخ حسن جان شهید رحمه الله هغه اسوار کې تقریر کوي د ایمان یو د افغانستان طالب تاسو ته چې جنت کې با نسواری ایمان ورته وی چې نه یو صاحب دا غزان امانت د اجتهادیات چې اثر په دوی په جیب کې پراته وي ما ته وی چې دا څنګه به کې نسوار نه چاري او کسوي چې جنت کې با ارسه ملایږي مرتي چې څنګه د دې هغه تقاضا چې د هغه بیا خنه نو بس هغه په بګیری ما ته وی چې البته شنې چې په بګیری شنې چې با بګی زړه چې اسه نه چې دا ونه چې اسه را باندې باندې تاسو یا اسوار وکوي یا بشنې چې نیما ته وی چې خان بیمار ته وی چې شاو الله سره دوی دي مداغه د ګریو خپل وی خلک هغه چرته د دې وی زنجبیل به یو معنا ادا کړ زنجبیل عام علما یعنی صحیح معنی چې دا مشهور چې کومه ادرک علماء ادرک او ادرک ته ویل شي نو په جنت کې به ادرک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته پوښتنه چې دا انسان دونه ډېر خوراک کوي په جنت کې یو څه کوي بل څه کوي نو دې بس مطلب دې حاجت به نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا د هاضمه او ګډر کې سره راځي او نور سوي په بدن کې بس د بدن نه بعد مشکو په شان خوشبوئی روانه شي او چې خوشبوئی دې لري شي بس هر څه وکړي نو ادرک به انسان ته کوي د دې ول امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله فرمایي هغه د هندوستان د آب و هوا او د مزاج مطابق امام الهند ملوکي سړی نو امام الهند رحمه الله یو پیرا دا وایسرای او صدر د انګریز راغلی نو امام الهند او دا په منځ کې یو ترجمان د ترجمه کولای دا به چې خبر وکړو هغه به انګلیش ته نقل کړه هغه به هغه وکړه ته به اردو ته نقل کړه هغه ترجمه چې دې سمه هغه باندې سره د چې راسي ورته اسلام آباد جمعات ته چې راغلی و سودیس هغه به یو سوي او ترجمان به بل سوي ده هغه چېرته بیا وکړه خلک بیا په منځ کې خطبه کې ښکته کوي هغه په ټکو کې خطا شوی امام الهند رحمت الله علیه ورته فرمایي جواب کې ورته وایي دا ترجمه داسې نه وه داسې غلطه ده انګلیش کې غلط وي داسې هغه ورته وایي جواب هغه انګریز چې کله ته نو هغه ورته وایي چې بکار د انګلیش درځي او ما سره په انګلیش کې خبرې نه کوي هغه ورته وایي چې ته د دومره لرې نه راغلې ته خپله ژبه نه پرېږدي او زه دلته ستا دپاره خپله ژبه پرېږدم دا زمونږ دپاره دا دوه درې ټکي انګلیش زده کړو دوه درې ټکي څه زده کړو بیا رانه خپله پښتو ویل خپله جامه رانه یې ساده مختصره چې دی نو بس پېژني یو حال ده پښتو چې موږ سره باندې به ویاړ کوو چې دا دي دا دي دا دي یو یو شي نه خیره یو داسې پرېږدو خپله خواص هم پرېږدو نو د هغې د وجه کشر ته هم خیال دی هغه هم بیا داسې ده څوک بنګلي اچوي او څوک چې دی میک اپ کوي او څوک څه کوي خیر امام الهند رحمت الله علیه فرمایي وي دا هندوستان د آب و هوا مطابق د نزلي زکام د پوزې یا چې دی نو د مرۍ د بیمارو وایي ښه علاج چې دی نو دا زنجبیل دی ادرک دی وایي دا چې سړی په شنو چیو کې لږ شانتې یو چونډی واچوي وایي دې سره دا بیمارۍ ختمېږي امام الهند صاحب او حکما وایي تقریبا دا نوم د دې ډول وایي ښه ادرک چې دی دا د کشمیر ښه اوس الله دې معفو کی پارس کې په هندوانه کې مغستان وې نه ځان پارس کې ملاوت با ادرکو کې مغم د ظالم ځامن په تیزابو کې ورچ نو اصل ادرک چې کمیا کار کوي
ويسقون اسكول بشي بدوان فيها بدي جنت کی کأسن پیمانی دا شراب کان مزاجها جیب خلداغی ملاور دائی زنجبیلا دا زنجبیل سرا عینن دا بچینوی دا لکا نمایس بویت دا نمایوی ما دا کافور بمایتا دا ملاوی یعنی رس بوی او دا کشاندا دیسی زون عینن چنبوی فیها بدی کی تو سما چنو مرکول شوی دی دا سلسبیلا دا سلسبیل یو چینه دا چاہی دا بکی مرکول شوی دا سشی دا سلسبیل ويطوف عليهم ويخدمهم وخدمت بکوی دیو نو گرزی بکدیو باندې یعنی خدمت بکوی دیو ولدان خدام شبان ولدان اغا الکان سشی نارینا الکان خان کشران اغیب دی خدمت کوي نو دا بکم کسان وی نو سو کوی یو تفسیر پکې دا دی چې دا د جنت خپل خاص پیداوار دی لکه څنګه چې د هورو باندې جنت کې راځي چې دا د کافورونو او د دغه ځای چې نو خاص کافور دی وغیرہ دا غي نه دا جوړ شوی دا مشکل دا غي باندې احادیثو کې صفه راغلي د هورو باندې هغه کې بارے بیا چې دا سورۃ صف کې الله مولودی سے په ذکر دي چې دا مطلب د کارګرو بچی کوي په الله تعالی نه بدتي شوی هغه بارے کې حدیث کې صفه راغلي بیا ودی په دې باندې ختمول او زمامي اجتهاد او نور خلکو اجتهاد دا اجتهاد د قران او حدیث برابر سره خطا دویم نمبر خبره دا یو حدیث دار چې دا دغه څنګه چې هغه یو پیداوار دی د جنت دغه خاور یعنی د مشکو یا د چې دا کافور وغیرہ تک شان دا هور دا دغه د سیور کدا نوجوانان چې خادمان دي او یا دا د کافرانو نوجوان اولاد او الکان او یا چې دا مدد دي چې نو بارکه باندې دا روایت او یا دا چې دی بل دا په تفسیر په کې دا راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرفه چې دا د کافرانو دغه نوجوان اولاد دي یا دا چې دی د څه شي د جنت دغه پیداوار دی بعض مفسرین دا ترجمه او یو بل تفسیر په کې مفسرین کوي په دې ډېر کې تماسه ويطوف عليهم ولدان او برزرا گردی ببدی باندې دا خادمان د جنت مخلدون چې همیشه به نوجوانان وي اذا رايتهم الله صفات بیانې هر کله چې تو ویني دا نوجوانان لرا حسبتهم نو د ګمان کې بدیو باندې لوګان یې دورا چې دا ملغلر دي منصورا وری وری و اذا رايتهم هر کله چې تو ویني سم غوري مدد لري سم معنا بل خو بیا سم رأيتا پدغه کې نعیما ای سم رأيتا نقوبنی پدغه کې نعیما نعمت لرا و ملکا او ملک لرا یعنی بادشاہی لرا کبیرا ډیر لویا نو گویا د جنتی په جنت کې د جنت بادشاہ الله لرا نصیب عالیهم چې د دباز وی سیاب جامع سندوسین دباری پوری همو خضرون د خوشنو و استبرق اولاد دی بوی د غټو رحمو و حلو اصابرا او اچوي بشي جوتا هغه بنگړي من فضواتین تسبینونا و سقاهم ربهم اوس کوي په دیو باندې رب د دیو شراب طهورا او پاکیزا پاکیو یا شراب پاک خدا سے شراب پوي چې لا یصدعون عنها ولا ينزفون چې پتا باندې بس د سر چکرم نه راوړي اوس نشه شباب بګینې به خود کارونه بګینې ان هذا یقینا تاجی کان دی لکم استاد لپاره جزاء بدلا یقینا دا استاد لپاره څه شي دا بدلا وکانا او دی دا سعیکم دا مهنت تاسو او هغه مهنت تاسو مشکورا مقبولا قبول کړئ شوی دا بدلا دا هغه څه چې هغه یعنی بدلا او جزاء تاسو لپاره دا هغه څه چې کوم مهنت تاسو کړو او دا هغه مقبول درجه دا قبول کړئ شوی عبادت الله نصیب وجزاهم او بدل دیو بسبب دا او بدل دیو بسبب دا چې صبر کړی جنت او حریرا جنت او رحم متقین چې ډډ لګولي په دې جنت کې علل ارائک په بالکل باندې یا په کرسو باندې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا چې نه به ویني په دې جنت کې ورلرا او سخت یخنی لرا ودانیه علیهم ظلالها نزدې به وجود رسول الله وذللت قطوبها تذلیلا
تابی بویا میوی تدو پتابی کی دو سرا ویطواف علیهم وگرزیرا گرزی ببدیو باندی بیانیت دلو من فضت تسبینونا واقوام او پیمانو د شراب نکانت قواریر چدا بوی د شفاف اسبینونا چدا بوی شفاف تک اسبینی قواریر چ شفاف بوی من فضت تسبینو قدروها تقدیرا چ اندازه کشی وی باندازه کی دو سرا یا ورکول بشیدو د باندازه داسې اندازه چې په اندازه کړی شوي به وي ویسقون وسکولې به شي په دوی باندې فیها په دې جنت کې کأسن پیمانې کانه مزاجها چې وي به ملاوټ د هغې زنجبیله د ادرکونه عینا چینی به وي بیا په چینه به وي بیا په دې کې تسمه چې نوم ورکړی شوي سلسبیله سلسبیل ویطوف علیهم ولدان مخلدون او ګرځي راګرځي به په دوی باندې خدام نوجوانان چې همیشه به نوجوانان وي اذا رأیتهم هر کله چې ووینې ته دوی لره حسبتهم نو ته ګمان وکړي په دوی باندې لؤلؤا د ملغلرو منثورا خورې ورې واذا رأیته هر کله چې ته ووینې ثم رأیت نو وبوینې په دغه جنت کې نعیما نعمتونه وملکا کبیرا او ډېره لویه بادشاهي الله دې رانصیب کړي عالیهم د پاسه د دوی به وي ثیابو کپړې سندس د باریکې روحمو خضرن تکشنو خضرن تکشنو وایستبرق و دغه ډورې هم وحلو لاندې د هغې بغټ ډورې هم وي وحلو اساور وچولې به شي دوی د بنګلي من فضة د سپینو نه الله دې رانصیب کړي وسقاهم ربهم واسکوي هم دیو باندې رب د دوی شرابا طهورا او پاکیزه ان هذا یقینا بدا کانا ان هذا یقینا دا کانا لکم استعتبارا جزان بدل وکان سعیکم او هغه مهنت تاسو مشکورا مقبولا قبول شوی الله رب العزت دې موږ ته نصیب کړي